مختلف ګیرو چې کوم جمعتون دی خال کې ورته ولیکن جناب رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دا الله رب العزت قیامت رسی چې څومره انسانون رسی د دوی لپاره الله نبی رسول او رسول الله د نبی علیہ السلام نبوت او ختم نبوت دا داسې عقیده چې دا ایمان عقیده کدا څوک نه ومني علامه ابن نجيب رحمت الله علیه دغه نقل کړی دي چې کوم سړی چې ختم نبوت خبره نه مني او دای چې زه خبر نه یم نو دا سړی چې دا کافر دا ویل چې دا د ضرورت دین نه ده دیو جنا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کيو سړی په درویغه د نبوت دعا وکي چې به زه نبی او بل سړی چکشي طلب منه دین څه مطالبه وکي فقط کفر نو دا هم کافر دا ویل چې دا د الله رب العزت چې سونا زائد آیتونه د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ختم نبوت دلیل دي او دا رنګه 200 نه زیات احادیث مبارکات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبی علیہ السلام په ختم نبوت باندې دلیل دا نو دین دا انکار کوي نو دی وجنه دا سړی چې دا هم کافر دی چې دا طلب کوي چې وي ته څنګه نبی تو سره څه دلیل نه نو دی وجنه جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې ان قریب کو د امت کې وو 30 کسان داسې روسي 30 کذابون درویغونی وي ورته وي هر یو خدای چې نبی خبردار زه نبی او زه خاتم النبیین یم نه بعد بل نبی نشته نو دا د ختم نبوت عقیده ډیره اهم دې سلسله او د منکرین دعوی نبوت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوندۍ کې نشو اسود ینسی یمن کې دا درویغو دعای وکړه چې زه نبی د درویغو نبوت دعای جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فیروز دہلوی دا مستوى ته چې دا سره دي ته ویا چې دا مور صلات دعوت کا هغه وروړه نبوت دعا ټول تاکي یو تبعید ابو مسلم خولنی دا د صحابه او شاګرد تبعید نبی علیہ السلام دا په دغه یمن کې پته کېده کله چې دا خبر شو دا سودی انسی چې دا ابو مسلم خولنی دا هم مسلمان دا وروښت ته وای فرمایل چې اتشهد محمد رسول الله دا گواهی کا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا د الله رسول الله هغه ته چې نعم بالکل زیر کو اخو د الله رسول الله بیا ته چې اتشهد انی رسول الله دا گواهی کا چې زه د الله رسول یم هغه ته فرمایل چې نه زکله دا گواهی نه نو دی اسودی انسی دی د ابو مسلم خولنی د پرا اور بال کړه او اتوای دا اور شي چې تباک نو شه زبردست پوره بال کړه او دا وکړه دي چې تا مو باندې چې رسول یم دا ته فرمای ابو مسلم خولنی رحمت الله علیه ته فرمای چې نه نزته نه ته چې زما ته ورته چې ورته میچو ابو مسلم خولنی دا ورته وچو دا چې کله ورته وچوال نو الله پاک ورته هغه حکم کړو هغه د ختم نبوت خبره وا نو هغه ور دي کولو بردم والسلام علیک چرګ چې نمرود کړو ابراهیم علیه السلام دې پر هغه بالکل سکون او راحت ولې شو نو ابو مسلم خولنی دې پر دا ور چې وا هیڅ نقصان نه دي چې نقصان یې نه کړل دی نورا غبراو شو چې دا خو د موږ درویغو دا خبره د دې بنور تشهیر وشي نو دا بلغه چمچیر وغوښتلې دا سودیانسی ته وایي چې دا مسلم چې دا تاسو نه لري نو دا ټول کله جلاوت کړه دا په خپل وشي سور شو باندې سور شو روان دا بل وخت ځلیا نه و بدینه دروغه او دې نبی سره په وی مټه کې شي نو حضرت عمر رضی الله عنه دا ته خبر وګورم چې به څه دي چې دا فیروز دہلوی رضی الله دی هغه جهنم وصل کړه دا جهنم ته رسول نبی علیہ السلام مسجد نبی کې نو جبرائیل امین روکړه
وحي په ذریعه سره ته وایي چې وای د اسود ینسی چې دا خپل جهنم ته ورسېدل او دا د جهنم سپار جهنم ته ورسېدل نو دروي خبرې کولې بهرحال ابو مسلم قولنی دا موس په مټ سره حضرت عمر رضی الله عنه هغه په لکه چې مصبر دا مستفاده وی کوي دي چې چیرته مرولای آیت فرمایي چې زه په یمن دي چې یمن کې وو موږ یو صحابي دی راستمونه و یو مسلمان سړی دی راغلو دا سی یو کاس ته چې د نبوت دعا کوي هغه ته فرمایل چې یو مسلمان دا صحابه یو صحابي څلور دا الله رسول حکم کړل دا او هغه کې موږ یو مسلمان ورور و هغه ته د اسود انسی ډېر تکلیفونه کړي او ډېر ورته چمانه هغه ته فرمایل بلانو ما ته پوښتنه چې عبد الله بن سوم ته دا هغه دا هغه ته چې بیا دې چې هغه خو ځکه حضرت عمر رضی الله د دې تندا چپی کړه چې ټول د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ختم نبوت دفاع کړي